رضي الله عنهما فإنه قد توارد الآثار أيضا عن عمر رضي الله عنه بخلاف ذلك. الکه مخکې تاسو دا وویل د هغه خلقو دلیل چې هغه وی په باب د مسح کې تحدید تعین توقیت نشته درې دلیل او یو پکې د عقبه روایت چې عمر صاحب ورته ویل واسفت السنه نو هغه کې همغه احتمالات بیان کړي جوابات وکړي اوس موږ ورته وی هغه عمر رضی الله عنه چې تاسو دی هغه قول زمنګ د جمهور په اختلاف په عدم تعین او تحدید او توقیت کې دلیل استدلال پکړو اما کې عمر فاروق نه روایتونه د تحدید او د تعین او د توقیت نقل دي د درې وړو معنا یې عمر سے فتوی ورکړي مستفتی وی صاحب مسشتا او مسافر به څو ورځې کې درېش په درې ورځې موقیم یو شپه نو چې یو ځلی راوی یو روایت وکي یا یو قول وکي او شاته دی هغه په خلاف بل نو خدا معنا چې مخکې قول له رجوع وکړه کنه یا هغه مخکې قول لاړ منسوخ ده کنه نو تاسو د عمر فاروق په قول کا زمنګ په خلاف استدلال نسی جائز نه ده. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن الى اخره عن سهيل بن غفلة قال قلنا لعبادة الجعفي وكان اجر انا على عمر سأله عن المسح على الخفين فسأله فقال للمسافر 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن سويد بن غفلة ان عبادة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال امسح عليهما يوما وليلة. وبه قال حدثنا صالح الى اخره عن عمران عن سويد بن غفلة قال اتينا عمر فسأله عبادة عن المسح على الخفين فقال عمر للمسافر 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن عمر رضي الله عنه مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال الى اخره عن حماد فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن حذيفه الى اخره عن الاسود عن عمر رضي الله عنه مثله. وبه قال حدثنا فهد الى اخره عن ابي عثمان ان عمر رضي الله عنه قال من ادخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما الى مثل ساعه من يومه وليلته. وبه قال حدثنا ابن حذيفه الى اخره عن زيد بن وهب قال كتب الينا عمر رضي الله عنه في المسح على الخفين للمسافر 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله. فهذا عمر قد جاء عنه في هذا يوم ما يوافق بازاغ د عمر فاروق د دن هغه روایتونه راغله چې د مخ کې قول په خلاف دلالت کوي دا دلالت په توقیت او تحدید او تعین کوي او مخکې په عدم توقیت کا او هغه نه رجوع ثابت شو کنه نو هغه ولې تاسو استدلال کوئ ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت للمسافر والمقيم. وقد يحتمل حديث عقبة ايضا ان يكون ذلك الكلام كان من عمر رضي الله عنه لانه علم ان طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا او په دې کې دا احتمال مشته چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه خبره کړي څه کړي وی الله لا ماء فيه فكان حكمه ان يغنم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره وهذا الوجه أولى. يعني معنا دا چې حکم تیمم د چې په کملار راضي او بنئ او خپل په طهارت کامله باندې په موضوع کې داخلي کړي نو د ویستو څه ضرورت ده خکار دی کړي او بنوي چې دی وینځلې او تیمم کې مسح پخپونه کېده د دې احتمال شته نو دا خو زمنګ لپاره دلیل شو نه ستاسو لپاره. ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يزاد وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه ولا يزاد د عمر فاروق ګوره کمن دا توجیه کو چې اسوب ته سونه رډیر خکار دی کړی ولې ته چې په کوم لار رالي وبنوي چې وبنوي نو تیمم باندې کو تیمم د چې کو په خو باندې مسا نشته نو چې مسا نشته وستل نه وستل برابر دي او دلته بیان ک توقید دی مقیم مسافر دی لپاره د دواړو په قولینو کې اړو تعارض نشته تعارض پکې نشته نو تاسو څنګه دا استدلال د توقید کوي په دې باندې اوس دلته د احناف او د جمهور دریم نمبر دلیل ذکر کوي او دریم دلیل واوره چې دا دلالت کوي په توقید تحدید تعین د وخت باندې برای مسافر و برای مقیم. امام طحاوی رحمت الله علیه د شپږو صحابه کرامو فتوی نقل کی سبحان الله
قربان د امام طحاوی نه رسولوي سره تیر شه وکیل مدافع د مذهب حنفی پر ټول ازمکه امام مزنی ماما دنا چلاړ وی تانه نور سبق نه وای ول خوریا ویا سه ماما جی تانه زدا ته پوس کوم ته یې شافعی او ټول استفاده د احناف د کتابونو کې ګوره د احناف کتابونه وی شافعی دا ولی زنور تانه نه وایم ولی حنفی نه وایم ملتقل احمد کنو وغیرہ پیزا زا ولا قدر نه سمجول شي هغه ول دا په وخت ثابت دی چې کله د فارغ شو ماماجي خو وفات او قبر ته ورغ ویا ماماجي الله دې وبخنو کاش کې چتنن ژوندای وای او تعالی دلې وای چې مان څه جوړ شو کنه په هغه زمانہ کې پټول ازمکه د ځوان نو د کنن سبا مناظرو ولا څه وي مور راوړې لا تر اوسه داسې مور راوړې بدر قیامت یا خودی کړو خپل صيغه د جمع مناظره دغه تراوره سره چې خپل صيغه د جمع او بیا ويستفتونك الله وي زخپل فتوا درکو ان لله نو بس کیسه دې تراله هغه زمانہ کې د امام طحاوی مقابله ته مناظره ته څوګم نه تیارې ده او اوس بدته د شپږ صحابه کرامو فتوی نقل کی په تعین باندې په توقیت باندې په تهدید باندې علی رضی الله عنه په یو سند یو فتوا او د ابن مسعود نه په 2 سندونو باندې یو فتوا د ابن عباس نه په 2 سندونو باندې یو فتوا د ابن عمر نه په یو سند باندې فتوا د توقیت او د انس رضی الله عنه نه په 6 سندونو باندې فتوا د توقیت او د حضرت ابو زید انصاری نه په یو سند باندې بتا ته فتوا د توقیت نقل کړه وبه قال حدثنا فاضل قال الى اخره عن شريح بن هاني قال بيت عائشه فسالتها عن المسح على الكفين فقالت علي رضي الله عنه فانه اعلمه بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه فاتيته فسالته فقال يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن للمسافرين وبه قال حدثنا حسين بن نصر الى اخره عن الحارث بن سويد قال جعل عبد الله المسح على الخفين 3 ايام للمسافر وللمقيم يوما وبه قال حدثنا ابن هزيمه الى اخره عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه 3 وبه قال حدثنا ابن مرزوق الى اخره قال سالت ابن عباس عن المسح على الخفين قال للمسافر 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره حدثنا شعبة فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا صالح الى اخره قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن انس رضي الله عنه مثله وبه قال حدثنا ابن حذيفه الى اخره عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وبه قال حدثنا ابن حذيفه الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله فهذه اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقت على ما ذكرنا الګه امام طحاوی اخره کې وای دا فتوی د صحابه او د نبی پاک سبحان الله اے ترجمان القرآن بحر الامت افقه الصحابه او خادم النبی 10 سنین دا ټول په دې متفق دي چې توقیت په باب د مسح کې شته معنا مسافر تم وخت مقرر ده او مقیم تم وخت مقرر ده او بیا څه وایي کله خبره ده فلا ينبغي لاحد د چا لپاره مناسب نه ده ان يخالف ذلك چې په دغه شانت مسایلو کې د صحابه او د فتوونه او الاثار مرفوعه مرویه منقولونه مخالفت وکي وهذا الذي ذكرنا دا من چې دی و صحابهونه په 22 سندونو کم مرفوع روایت ذکر کړه او د شپږو صحابه او فتویم نقل کړي دا ټول دلالت کوي په خبره چې منګه ذکر کړه چې مسک وخت شته تعین دی وخت چې مقیم درش په درې ورځې مسافر یو شپه یو ورځ دا د امام الائمه امام ابو حنیفه قول دا قاضی ابو یوسف قول دا امام محمد ابن حسن الشیبانی قول دا
دا د هغې هستۍ قول ده چې ته دا کتابونه سیر صغیر کبیر ولیکم یوازې سیر صغیر په لیدو په زرګونو کافران مسلمانان شو وی دا د وړوکې محمد کتاب ا د لوی محمد کتابونه بلا څنګه کتاب نو یاد ساته د دې اقوال ډېر افسوس دا ده چې دا طحاوي دومره اهتمام سره ویلی کېدی څومره چې بخاري شریف ویلی کی او دواړه جلده کامله مکمل لکه د بخاري مسلم ابو داود او ترمذي په شان نو زما او ستا په حنفي ریاست کې به هر حنفي طالب او عالم د فقه مذهب حنفي نه ډېر باخبره وای هیڅ چا به د دې سره دلایلو په دنیا کې مقابله او مسابقه نشو کولی اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا